الله تبارک و تعالی فرمای په دې خلکو ته وایا چې تاسو د الله او د الله د رسول فرمان برداریو کوي اطاعت کوي کچرته تاسو د دې د محبت نه اعراض کوي د دې د قول د افعال نه اعراض کوي ویلا يحب الكافرین نو زه ګوره کافرانو سره محبت نکوم تذکره شروع و د محبت انسان لدا خپل زړه چې دی نو دی کې الله محبت نه علاوه بل څه نه دی اچول پکار او کله چې د انسان زړه د الله د محبت نه ډک شي نو دا ټول هر څه د الله ماتح دی نو دنیا هم د هغه ماتح ته کی فضیل ابن عیاض رحمه الله فرمای وی کله چې تاسو نسوک تپوسو کې وی تاسو الله سره محبت کوي وی خاموشي اختیار کا وی ان قلت لا فكفرت وی کتوی چې ز الله سره مینا نکم نو کافر شوي او فان قلت نعم او کتو ورتوی چې اعوذکم فليس وصفك وصف من يخاف تاکي اغه شانت صفات نشته چې کم صفات الله سره د مینې دي او چې څنګه د الله د مینې حق دی اغه نشي ادا کول نو دی کې بهتر ادا د چې خاموشي اختیار کې د محبین دلیل داده ان يكون ذکر الله عندك احلى من العسل کله چې خلق الله سره مینا کوي د الله د نوم تذکرہ کیږي کلام ویلې کیږي نو وی د باندې به دا کلام دا موقع دا مناسبت دا حال به پیدا شي لګي وی چې د شاتو نبزات خوږي دتا احلى من العسل زکه د پړه کې د الله محبت ته حدیث قدسی کې راځي الله تبارک و تعالی فرمای وجبت محبتي للمتحابين فيا وی واجب شو په هغه سړی باندې زما محبت وی کم خلق چې زما د رضا د پر یو بل سره محبت کوي بیا وی والمتجالسین فيها زما د پر هغه خلق یو بل سره مجلسونه کوي زما تذکرہ پکې کوي هغه خلق کینی وی هغه خلق لزما محبت په هغه واجب دی چې زغه خلق سره محبت کوم چې الله در سره محبت شروع کړي دی بس عمره مزي حضرت داؤد علیه السلام داود علیہ السلام فرمای وی دروغجن دی هغه سړی وی الله فرمای وی چې کم سړی ما سره د محبت داوا کوي او په د باندې شپه راشي او د پارام په بستر کې ودشي زما د یاد نه غافل شي کم سړی چې ما سره د محبت داوا کوي وی په کار خدا د چې شپه کې را پاسي او ما سره خپل نیازو کی او هغه د ما سره خپل هغه دراز خبرې شروع کی او دا خدا سي وخت چې په دې وخت کې څوک نشته په یو روایت کې راځي د شپې درې حصے دي او درې کسان دي چې په هغه باندې د حصے الله را وستل غواړي او څوک د هغه نه غافل کی وی څه خلق هغه یو دی یو قسم چې هغه باندې د شپه راشي نو وی دی باندې د شپه ډیره سخت وي نو الله تبارک و تعالی جبرائیل امین ته وی فرشتي ته وی چې ورشوي دی خلق لا وی دی په غفلت کې بیدار ک چې غفلت کې پراتی چې د مونږ ټیم شي د تهجد ټیم شي سحر ټیم شي دی پارام ودشي ټول شپه فضولیاتو کې مبتلای وی دا هغه خلق دی چې کم د الله نه غافل دی الله سره مين نه کوي الله ځان ته نه ودري دویم قسم خلق هغه کله چې دا نیمه شپه شي نو وی فرشتي راشي الله ورته وی په وزرو باندې اوه وی زما محبوب دی چودري کې ما سره خبرې وکي نو وی فرشتي راشي څومره عجیبه مزه چې د په وخت باندې ودشي نو په هغه وزره باندې وی دا خلق په نه الارم لګولې نه سګړې ځان ته پټیم کړي هم هغه تهجد وخت لرا پاسي وی الله سره د هم کلام شي دریم قسم خلق آغا چې اغي ودوي او کوي خو الله ته بیا مخوختي که اغي ودوي فرشته د الله حکم وکي ورته وی د دې اړه خواړه چې خوب کې نورم سکون راشي
بل طرف ته واړه چې اطمینان سره ودی وی کدی ما ته ودرې د ام خوخ دی وی کدی ود دی وی د دې دا خوب ما ته خوخ دی. نو موږ د خپل ځان وګورو چې موږ په کومه کټګوري کې یو. ټول به دا وایو چې پیلنې کټګوري د جنن سبا خو حالت ماحول لا جوړ دی چې نیمه شپې پورې خلک ویخي په موبایلونو کې لګیای گیمونه کوي سوکسه کوي او چې سحر وخت شي ایو کس نه به تاسو کې مې سټیم ود کېږي ویرا بس کله 3 بجې کله 3:30 بجې بس دا ټیم ود شم بیا سحر منظم پاتې غرمې لکه را پاسې دو ټیک دغه نمازیګر را پاسې زکه خود ژوند نه برکت ختم شوه دی او برکت د ورځې د ابتدا په حصہ کې الله یې خیره چې کله تر پاسې نو ابتدا حصہ کې منځ کا الله یاد کا علما خودمرم اسانه کړي دا وی کم سړی تهجد لنشي پاسې دی وی د ماسختن مزنا پستا یا د نفل نه پستا د وتر نه مخ کې 2 رکعات دیو کی یا د وتر نه پستم 2 رکعات کی دا سلور رکعات چې دوک وی د دعاو کی چې الله تهجد لمه پاسه کپا نسید الله د دې رکعاتونو اجر په تهجد کې د تشماري او کم سړی د تهجد عادتي وي او هغه سړی نشي پا نسید چرته روز نیمه وی په دې روز باندې د چاشت منځ کو وی په دې چاشت منځ باندې الله د تهجد اجر ور نصیب کی. نو الله د انسان د پاره معمولی بهانه ګوري چاس شو تهجد شو اوابین شو دا منځونه خپل د ژوندۍ کې راوستل پکار دي فرایض خو اسم فرایض دي دا اضافي او عمل له پدې باندې الله مونږ سره محبت کې مونږ د محبت اقرار الله سره کو. یو بزرگ راضی حسن بصری رحمه الله نه تپوس کوي وی کمزه وی تا تپتشتا وی په قران کې کمزه کې الله د خپل محبت حکم کړي دي امر کړي دي الان کې دا څه سوازه الفاظ نشتا. حسن بصری رحمه الله ورته فرمای والذین آمنوا اشد حبا لله وی هغه خلق چې چا ایمان وروړي دی په د محبت انتها الله تبارک وتعالى سره کوي. نو وی دی کې یو قسم حکم دی هغه حکم داسې دی چې کم سړی چا سره مینه کوي نو هغه هم دا وی چې زما هر څه په د باندې قربان هر څه په د بنو دا د محبت انتها د یو قسم امر دی اشارتن الله ویل دی چې ما سره محبت او داسې محبت چې زمانه بغیر ته پاتې کېدې نشي داسې محبت چې زما د نوم نه بغیر ستا په ذهن کې سن راځي د محبت انتها وکا. بعضی وخت کې په دې محبت کې الله انسان له یو چونګې ور کوي. کله چې حضرت داود علیه السلام وفات شو نو حضرت سلیمان علیه السلام ته الله تبارک وتعالی فرمای چې سلیمان او غواړه چې څه غواړي سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد چې الله ته تا نه مې تو غوست نو دینه بغیر نور دعا خو نه راکی بس ته مې شوي په نور دعاګانو سکوم. نو هم د پیغمبر بچي او په خپلم پیغمبر سلیمان علیه السلام څنګه دعا کوي الله وی چې څنګه محبت زما د پلار حضرت داود علیه السلام پزړه کې ستاوي داسې محبت زما پزړه کې خپل واچي او څنګه یره زما د پلار پزړه کې ستانوا الله دا سیره زما پزړه کې واچي. الان کې کله سوچت کړو پوره دنیا غوښته شو ارسي غوښته شو خو چې الله یو غوښتو د الله محبت یو غوښتو د الله یره غوښتا نو الله ولا داسې بادشاہت ور کوي چې په مخ د ځمکه نه د چاتیر شوی دی نه به د چاره شي دنیا هر شی ورته مسخر کا تخت ور کوي جن انس تاغ تابع لګیا دي دا هغه د محبت علامت ده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت کول الله تبارک وتعالى فرمای وی ما سره چې محبت کې زما رسول سره محبت وکا زما اطاعت کې زما د پیغمبر اطاعت وکا. په حدیث کې راځي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. وی ترغی پوری تاسو مؤمنان نشي کېده چې تاسو ما سره محبت د خپل پلار د خپل بچو د هر سنه زیات وکي. یو صحابي راځي وی دا الله رسولا انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي مت الساعه
قیامت کله دی؟ نو د الله رسول ورته فرمای ما عادت لها، قیامت تپوس کې تیاری دی کړې ده کنه دی کړې؟ قیامت خو ډېر سخت دی، الله به غوسی، الله به قهاری، جبار به، انبیا به نشیتلې، هغه الله ته به څوک خبره نشي کولی، هر سړی به د بل له شاته ځان په ټولو کوشش کوي. څه دې تیار کړي دي؟ ته خو د قیامت داسې تپوس کې وي د الله رسوله وي نه مې ډېر منځونه کړي دي، نه مې ډېر عبادتونه کړي دي، نه مې زکاتونه ورکړي دي، لکنی احب الله ورسوله. وی د الله رسول وی الله سره محبت کوم او تا سره محبت کوم. او ارتخا الله رسول څه فرمایي المرء مع من احب، د قیامت په ورځ به وي هغه سړی هغه سره چې څوک چا سره مینه کوي. صحابه وی چې موږ دا واورېده نو وی زموږ زړه ته د ایمان نه پسته چې کومه خوشحالي وه هغه دا ملو شوې ده چې د الله رسول سره د محبت انتها. یو صحابي راځي وی د الله رسول وی ډیره زیاته مینه در سره کوم، وی داسې مینه کوم د الله رسول وی چې زه کله قضا بچو سره په کور کې ناستم وی ستا تصور خیال لاشي وی صبر می تمام شي وی د کور نه رامنډه کم د الله رسول او چې ستا انوار مبارکه خپل چهره وګورم وی دا زړه می ډیر زیات خوشاله شي. خو د الله رسول وی دنیا نه خو فانی کېدل شتا، دنیا نه تلل شتا، تاسو چې رحلت کوي زه چې رحلت وکم، تاسو به جنت کې زه به جنت کېم، خو د الله رسول په هغه جنت باندې زه څه وکم؟ مطلب دا چې په جنت څه چې تا به پکې نه وینم، ستا درجات به بلندي، ستا مقام به بلندي، ته به ډېر په اوچتو بلندو باندې. د الله رسول ورته فرمایي وی ما سره چې څنګه په دنیا کې محبت کې را سره وي په آخرت کې هم را سره. صحابي ډېر زیات خوشحاله شو چې زه به د الله رسول سره په آخرت کې یم. د محبت یو څو تقاضي دي. پیغمبر سره چې کله محبت کې یو تقاضا خو د ادب دا ده چې د اواز لحاظ به ساتي، اواز به نه بلندې. په هغې کې دا اوس خبرم ده کله چې احادیث مبارکه ویلې کېږي یا روایت کې راځي وي چې د الله رسول به خبره کولی په مجلس کې به صحابه داسې ناستو ته به وایي که د دې په سر باندې مرغۍ ناستې دي ړکېده به هم نه خوځېده به هم نه. اوسم د دې خیال دا پکار دی چې کله د الله د رسول کلام ویلې کېږي نو هغه کلام ته به غور کې هغه به غور سره اوري. دا د دې ادب تقاضا ده. امام مالک رحمه الله یو غلام ساتلی وه، کله به چې څوک مسایلو د پاره راغه جواب به وله ورکه، کله به چې څوک احادیثو د پاره راتله بهر به جمع کول، کله به چې هغې جمع شو تعداد به جمع شو غسل به وکړو، ښکلې جوبه به یې واچوله، پټکې به یې ووه او ښه ښایسته به راغو خوشبه به یې ولګوله، په ښایسته مسند باندې به کېناستو، هغې ته به یې حدیث ورول. وی دا زما د پیغمبر دومره دروند کلام لوی کلام وی دا زم داسې چاته نشم ویلی. سعد ابن مسبب رحمه الله بارک راضی وی د ژوند په آخري لمحه کې تنه چا د حدیثو تپوسو کو په کټ باندې پروت ته حالت نزاع کې دی. نو وی کله چې سعد ابن مسبب رحمه الله نه تپوس کوي هغه شاګردان ته وی ما کېنوه او وی حضرت تکلیف دی درته وی دی تکلیف وی د الله د رسول دا پیغام دا کلام او د هغه دا گفت حدیث وی دا زه په ملسته چاته نشم ویلی. وی ما کېنوی چې څنګه کېنولو حدیث وی په هغه وخت کې تنه سوځي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله په لاره کې به تنه چا تپوس وکړو چاله به د حدیثو جواب نه ورکولو. مونږ خو چې کله څوک تپوسو کې د حدیثو جواب ولا ورنه کې وي ده ته اوس ګوره دیم قبر کوي، دا ګوره الله ولا لږ علم ورکو، د حدیثو قدر ستا پړه کې نشته. د حدیثو قدر دی چې پړه کې وی نو بې اودسه به د الله د رسول نوم هم نه اخیسته، هر ټیم به دې ځان داسې کړو چې د الله رسول هغه د حکم تقاضې به دې پوره کولې. د محبت دویمه تقاضا دا ده چې اواز به نه بلندې. هغه په دې وخت کې ده په هغه وخت کې مو صحابو به اوازونه ښکته ساتل د الله رسول په وړاندې. اوس چې چېرته حدیث ویلی کېږي نو اواز بلند نه دی پکار. زیاته غلطي خلک هلته کوي چې کله باب السلام ته ځي د الله رسول باندې سلام وایي. دومره غافله ټولو خلکو به ځان ته موبایلونه نیولي، مخونو ته به موبایل نیولي، هغه یو کس ته مې په دې کیمرو کې به دا ځای وګوري وي زه خو به پکې بیا نه یم، منډې والې او هغلته موبایلونه هغې ته هم نږدې کوي.
چغې وي چې هغې دا زیرا کولو کې داسې رامنډې وي زه وایم که زناور را پرېږدې زناور به هم داسې منډې ونه وي د ادب د لحاظ د وجې نه. دا خو هغه ځایونه دي چې کم مشایخ زموږ مشران لاړ شي هغې ته ستنو شاته پټېږي وي د ګناه نه ډک مخ به څنګه د الله رسول وړاندې کم او ته چې په سلام باندې ورځې هلته دې چغې شروع کړي ګپونه یې شروع کړي ښځو ته ویډیو کول نه میلو کړي هغې هلته په بل حالت کې ناست د الله رسول وړاندې ته ځې صرف رسم پوره کې د ادب تقاضه دلته نشته. ما خپل یو استاذ نه اورېده وی خوب مې ولیده وی چې کم خلک داسې راشي او خاص کر د پاکستان د پښتانه خلک د شر برابر خلک وی چې څنګه راشي د الله رسول په قبر مبارک کې ناست وي لاس ورته اوچت کې وخاندي او چې کم داسې سړی راشي چې بدعمله دی ږیرې خریلې ده او هغه سړی چې کم د دین د تقاضو نه رستو دی بېادبه سړی دی د هغه صحابو پسې بدرد وی نو د الله رسول په قبر کې تېنه مخ واړئ څومره لوی جرم دی دا. نو دویمه تقاضه د الله د رسول د محبت دا ده چې اواز به ښکته ساتي. درېیمه تقاضا چې کم نسبتونه د الله رسول سره تړلی شوي د هغې به خیال ساتي. مکه ده مدینه ده اصحاب دي اهل بیت دي چې څومره نسبتونه د الله رسول سره لګېدلي دي صحابه او اهل بیت الله الله فی اصحابي لا تتخذوه من بعدي غرضا زما صحابو ته ګوره ما نه پسته بدرد مه وایي د الله رسول. په روایت کې راځي اذا ذکر اصحابي فامسک کله زما د صحابو نوم تذکره راشي بس دلته غلی شه دلته دا مه وایي چې زما عقل دا وایي دلته دا نه وایي چې فلاني صحابي نه دا خبره شوې ده نه فامسک د الله رسول حکم دی بس چپ شه زما صحابه دي زما په مجلس کې ما سره ناست دي د هغه تربیت ما کړی دی. په یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی لكل شيء اساس واساس الاسلام اصحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د هر یو شیز بنیاد وی وی د اسلام بنیاد زما صحابه کرام دي. ایوب سختیانی رحمه الله فرمای من احب ابا بکر فقد اقام الدین کم سړی ابو بکر صاحب سره محبت کو د دین قائم کو. من احب عمر فقد اوضح السبيل وی کم سړی چې عمر صاحب سره محبت کو وی د پار لارې کولو شي. ومن احب عثمان رضی الله تعالی عنه فقد استضاء بنور الله وی د الله په نور کې حصہ واغستا. او فقد احب ومن احب عليا فقد اخذ عروه الوثقى وی هغه مضبوطه سره د الله رسه کلکونی و چې علي صاحب سره چا محبت کو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره د محبت دا وی چې کم سړی چا سره محبت کی د هغه اطاعت گزاری بم کوي نو دا هغه اطاعت دا د چې صحابو سره محبت کول پکار دی. د صحابو اطاعت نه آشنا اطاعت دی. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دا ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دا غ صحابي دی چې کم د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ والد صاحب دی. کله چې د شراب او حرمت راځي په کور کې داسې چاټه پرتی دی زوی ته وای بچي بارو ګوره دا سغوبل شروع دی وی ابا جان وی د شراب او حرمت راغوي ښه وی دا چاټه ماته کا کم چې ال تپراتو وی لاړ شدا په دې ناله کې واړه ایو کس ول راضی ورته وی دومره زر خو سړی عادت نه پریدي وی دا څه خو نه ده ورته وی پیله دا دوا او اوس دا شوا وی پیله د کی شفا و مونږ وی په دینه تمسکل دوی و زمونږ د پاره وی چې دا الله رسول او وی دی کې مونږ خبره نه کوي دینه بیماری جوړه شوا حالانکه عادتي سړی دلته یو سړی عام نشي وي نو هغه سره خلک سکی تاسو د هسپتالونو تلاړ شو وګوره ډیر خلک داسې دي خپل نوجوانان په دې نشو تماشو په دې شیزونو راوړېدلې دي نو پلاران رونه کډیر مزدورکار غریبانان خلک هم وي خو د هغه د ژوند فکر ورسره د هغه د فکر د وجې نه سکی په هسپتالونو کې اډمیټ کی هغې له فیسونه ورکوي انجکشن دوایانې ورلوي وی چې د ذهن نه دا نشه ختم شي د وجود نه اثر ختم شي ته په میاشتې شپږ میاشتې کال یو نیم کال په تیر کاغه چې بیا هم راشي څه ناڅاغه خباثت په هغه کې پروت وي. خو د صحابو ایمان ته سلام شراب عادت په پکې خو چې کله حرمت راځي فوراً هغه شاته پریدي. په روایت کې راځي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ بارکه وی دا الله رسول ارشاد فرمایلو وی دا باب النساء دا
وی هغه دروازه چې په دې باندې به صرف ښځې دننه ننوځي. عبدالله ابن عمر صاحب وی په ژوند کې بیا په دې دروازه نه هم ننوتې. وی د الله رسول حکم کړو چې دا باب النساء ده، په دې باندې به ښځې ننوځي. نو عرض مې دا چې د الله رسول سره محبت کول پکار دي. د الله رسول موږ دپاره دعاګانې غوښتې دي. په یو روایت کې راځي وی یو ځل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دعاګانې غوښتې او وی ډېر زیاتې جړل. وی الله وی هغه کسان چې کم ما سره محبت کوي ما ورسره زر میلو کې. صوبان رضی الله تعالی عنه ورته فرمای وی د الله رسول وی موږ ستا نږدې خلک یو، موږ ستا ملګري یو، موږ تا سره محبت کوو. وی نه، وی تاسو ایمان خو مضبوط دی، وی تاسو ما سره پاتې شوي یې، زما اصحاب یې. وی هغه خلک چې چا زه کتلی هم نه یم، هغه خلک چې د چا مخې ته وحی نه ده نازل شوی، د چا په مخ کې جبرائیل نه دی راغلی، ستاسو مخې ته خو وحی هم نازله شوې ده، جبرائیل هم راغلی دی. هغه خلک به ما سره محبت کوي چې د خپلو علماو نه زما تذکره واوړي، هغوی په ما باندې ایمان راوړي، او وی که هغوی دپاره خپل جان، خپل اولاد، خپل مال هم خرڅولو، وی زما د ملاقات دپاره به هغوی دام خرڅ کړي. وی زه د هغوی دپاره دعاګانې غواړم جاړم. نو الله رسول موږ دپاره څومره هر څه نه دي کړي، او موږ د محبت په تقاضو کې ټولو کې رستو پاتې شوي یو. محبت تقاضي خو پرې د هغه ګناهونو نه سمیږو، هغه د په حرم کې څومره تیز طوفان په موږ باندې هر سړی وي پریشان هم الله هم ناراضه کړی دی. الله راضي کول پکار دی. الله دې موږ نه راضي شي.